بسم الله الرحمن الرحیم. فقهاء کرام و علماء کرام فرمائی چې یو څو قیمتي خبرې دي، و قیمتي خبرې چې څوک پاغې عملو کی او هغه کلمات او هغه خبرې په ځان کې راولي نو د الله په نسبت عزتمن شي، فرشتي به د هغه تعظیم کوي، الله به ګناهونه معاف کی اگر که د سمندر د زګ برابر وي، او داسې کس به د الله په اطاعت کې او د الله په بندګۍ کې لذت او خوند محسوس کی. هغه و کارونه کم دي، هغه دا دي: نمبر 1 چې کوم انسان د یو کار د شروع کولو په ابتدا کې بسم الله وي، دویم په اختتام او ختمولو د کار کې الحمدلله وي، او دریم یو انسان نه لغو او فضول خبر او کار وشي نو پاغې باندې استغفر الله وي، او څلورم چې یو کس وی چې زه به فلانی کار کوم نو د هغې دپاره انشاءالله وی، او پنځم هغه کس چې هغه یو ناپسندیده او ناخوښه کار یا خبره واوري نو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا وی، او شپږم هغه کس چې یو کس باندې مصیبت راشي، تکلیف ورته ورسي، هغه انا لله و انا الیه راجعون دا وی، او وم هغه کس چې د هغه ژبه هر وخت په لا اله الا الله محمد رسول الله سره تر او تازه وي، نو دا و کلمې چې د چا یادې وي او دا وی نو الله جل جلاله به دته دک انعامات ورکي کم چې مې دته د خبرې په مخ کې ړومبې ابتدا کې ذکر کړو چې الله به ګناهونه معاف کړي اگر چې د سمندر د زګ برابر وي، او دکې رنګې الله جل شانه په نسبت عزتمن شي، فرشتي به تعظیم کوي. نو پکار دار چې مونږه د دې یو څو کلماتو چې په ژبه باندې ډېرې اسانې دي، د موقع محل دعاګانې دي، دا مونږ وایو نو ان شاء الله العزیز چې د الله په نسبت دا کلمات ډېر درانه او ډېر فایدهمند مونږ ومومو.